کله چې حضور مبارک صحابه کرام رواني 3 کسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سپای سالار او کمانډر او قائد 3 کسانو نامه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خو دی. اول بم دا مشری چې دا شهید شي، بیا بم دا مشری چې دا شهید شي، بیا بم دا مشری چې دا دریم شهید شي. نو بیا تاسو په خپل مشوره باندې التا مسلمانان وګورئ، په خپل مشوره باندې ځان د پاره یو مشر وټاکئ. او بخاری شریف حدیث دی، اغه الفاظ در توایما، حدیثم در توایما. امام بخاری په بخاری کې دا حدیث مبارک روایت کړی دی. خو یو خبر ارته کومه، دا د حضور مبارک د 3 صحابو اولنا د شهادت پیشګوئی چې یا صحابه کرام روان شویم ندی، رسیدلیم ندی، غزوه خو اسم ناشوي یا په مدینه منوره کې وی، خو حضور مبارک تا رب متعال اول دا علم ورکړایو چې اول بدا شهیدگی، بیا بدا شهیدگی او بیا بدا شهید. دا د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک علم. نو حضور مبارک څه فرمای، څوک یې سپای سالار ک نبی علیہ السلام. بیا د 3 صحابو یو فضیلتم بیا ارته بیانوما. اول نمبر جنډا په مدینه منوره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک زید ابن حارثه لا ورکړه. اول جنډا دا څوک زید ابن حارثه، بیا لږ دغه تعارف سره زکوم چې دا څوک. اول جنډا یې دلا ورکړه. حضور مبارک الفاظ دو، ان قتل زید، اے صحابو چې کله زما دا بچای زید شهید شي کنه، نو فجعفر ابن تیار، دا غینه پس د ستاسو کمانډر بیا څوک دی؟ جعفر تیار. علی رضی الله تعالی عنہ رور بیا ستاسو کمانډر دا دی. بیا ورته فرمایي چې فان قتل جعفر، کله چې جعفر مبارک شهید شي نو بیا د ستاسو کمانډر عبد الله ابن رواحه، د پیغمبر علیہ السلام د دربار شریف ناتخوان، دا شاعر او ناتخوانو د پیغمبر علیہ السلام عبد الله ابن رواحه. بیا به د ستاسو کمانډر څوک؟ عبد الله ابن رواحه بی. اور ته فرمایي چې کله زما بچی روحانی عبد الله ابن رواحه شهید شي، دریم شهید شي، یا تلی ندی. حضور مبارک ته پته ده چې زید ابن حارثه بم شهادت باندې رسی، جعفر تیار بم په شهادت رسی، عبد الله ابن رواحه بم په شهادت رسی. او بیا ورته فرمایي چې کله دیم شهید شو، تاسو الته په خپل خوخه باندې یو کس ځان د پاره بیا وټاکئ چې څوک تاسو وټاکه هغه به ستاسو د دغه لشکر سپای سالاری او هغه به ستاسو مشري. بس دا خبر ورته نبی علیہ السلام مبارک وکړه او روان یې کړه. کله چې دوی روان شو، زید ابن حارثه پلاس کې جنډه وا، دا امیرو. کله چې الته ورسېده، دویم نمبر امیر دی جعفر تیار، دریم نمبر امیر دی عبد الله ابن رواحه. بیا به الته ګورو چې الته صحابه کرام څوک ځان د پاره ټاکی. خو چې کله ورسېده موتا ته، چې دا د ځای نوم دی په شام کې، په اردن کې، دا اوس چې کوم ملک شام او اردن دی، تقریبا 1000 کیلومتر نه زیات د مدینه منورې نه لري دی. کله چې الته ورسېده میدان ته، نو یو طرف ته 3000 صحابه کرام ولاړ دي او بل طرف ته په مقابله کې 2 لک کافران ولاړ دي، 2 لک کسان او 3000. نو چې کله دوی 2 لک کسان ولید، دا خو ډیر زیات دي. 6 کسان د یو سړی په سر باندې دا نه کږي، دا ډیره سخته. 2 کسان سره نن سبا څوک مقابله نشي کړای. بعض صحابه کرامو پکې و فرمایل چې داسې کار به وکړو، حضور مبارک ته به چې دی خط ولیکو، خط او ورته وایو چې دلته په مقابله کې 2 لک کسان دي، مدینه منوره کې لږ کسان شته دی، هغه مونږ ته راولګئ. نور دې کې څه خبره نشته، حضور علیہ السلام مبارک با نور کسان راولګي. بعضې کسانو پکې دا خبره وکړه، څنګه چې دا خبره بعضې صحابه وکړه او دا خبره په خپل ځای باندې بالکل صحیح وه. عبد الله ابن رواحه ورته ودرېده په هغې میدان کې. عبد الله ابن رواحه ورته فرمایي، اے صحابو،
نن آغا شهادت مونږ ته ملاویږي چې کوم شهادت مونږ تمنا کړې وه. اے صحابو که دا بدن نن ستاسو دغه میدان نه روغ ویوړ شهادت ورته ملاو نشو، سبا بیا مري، سبا مري. نو اے صحابو چې عام په کور کې مړ شي بهتره خبره دا ده چې نن په دغه میدان کې د الله او د رسول دپاره مړ شي. ورته فرمایي تقریر بېنظیري ورته وکړه، ورته فرمایي مونږ بالکل خط پیغمبر علیه السلام مبارک ته نه لیږو چې مونږ له کسان راکړی او کسان مد مقابل 2 لکه کسان دي، مونږ خط نه لیږو، مونږ به جنګیږو، بس دا مونږ کافي وو، مونږ په تعداد باندې نه جنګیږو، مونږ د الله جل جلاله په فضل او په کرم باندې د هغه په مدد باندې جنګو. چې کله دا تقریر وکړه په مقام موتا کې ټولو صحابه کرامو الله اکبر ورسره ووي، ورته چې تاسو تیار یې، مونږ در سره تیار یو. اول نمبر څوک جنګېده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه منوره کې ناسته. امام بخاری وګورئ تاسو، دعاګانې کا رب کریم ته، صحابه ور سره ناستی، دعاګانې کا نبی علیہ السلام، خدای پاک دته خیر کړي، یا الله دته خیر کړي، خدای پاک مخ کې رستو خي طرف ګس طرف میمنه میسره مخ کې خدایا ټولو ته خیر کړي. خو حضور مبارک ته پته و چې الله ول علم ورکړو چې دا بمري، دا به شهیدان کږي. حضور علیہ السلام مبارک دعاګانې شروع دي مدینه منوره کې 1000 کیلومتر نه زیات په شام اردن کې په مقام موتا کې اول چې جنگږي په دغه لشکر کې څوک جنگږي؟ د دغه لشکر امیر جنگږي زید ابن حارثه. د مبارک میدان ته راووته او د مبارک شروع شو په جهاد باندې 2 لکه کسان چې د مبارک څومره پورې تورا چلولی شوه، استعمالولی شوه، د مبارک لګیا دی د مبارک، او کسان په هغوی باندې چونکې زیاتو، ډېر کسان په حمله اور شو، او زید ابن حارثه مبارک یا په اندام باندې ووال، داغه بدن داغه اندامونه او د مبارک په ځمکه باندې راوغورځېده. چې څنګه د مبارک په ځمکه باندې راوغورځېده او د اسلام هغه سپینه جنډه ور سره و حضور علیه السلام ورکړې وه، منډه باندې جعفر تیار راغی، هغه اسلام جنډه تر غورځېدلې نه ده، جعفر تیار راغی او هغه جنډه یې چې په خپلو لاسونو کې اوچته کړه. هغه مبارک خو شهید شو. حضور علیه السلام فرمایلی بیا سپه سالار جعفر تیار دی. خو چې کله هغه شهید شو، وی چې په مدینه منوره کې حضور مبارک او صحابه ناستو، حضور مبارک صحابه ته فرمایل قتل زید ابن حارثه، زما بچای زید ابن حارثه وفات شو. التا جبریل علیہ السلام ورته فرمایل شهید شو، وفات شو. حضور علیہ السلام مبارک صحابه ته فرمایل زید ابن حارثه وفات شو، هغه شهید شو.